بغیر وی پی ان به واتس اپ څنګه استعمالوي؟ په زیاتکر ملکونو کې واتس اپ بند دی، نو د هغې دپاره ځینې کسانو وی پی ان چې دی دا را ډاونلوډ کړی، نو د هغې په ترو باندې خپل واتس اپ چې دی دا استعمالوي. خو اوس په سعودي کې چې کوم قانون جوړ شوی دی چې د چا سره وی پی ان ونیولو نو 1 کال قید او 10 لکه ریاله جرمانه ده. څنګه سعودي دغه قانون جوړ کړ، دغه شانتې به سره دوبۍ، بحرین، قطر دا ملکونه چې دي دا به سره هم دغه قانون جوړوي او بیا به په وی پی ان باندې چې دی به دې باندې پابندي لګي او په دغه ملکونو کې چې دی واتس اپ هم بند دی، لکه تاسو بهر ملک ته چې دی ټلیفون ته نشئ کولی. نو ځینې کسان وایي چې موږ به په غیر وی پی ان واتس اپ څنګه استعمالوو؟ نو تاسو په غیر وی پی ان چې دی هم واتس اپ استعمالولی شئ. وی پی ان د دې لپاره استعمالیږي چې کوم انټرنیټ تاسو استعمالوئ نو د هغې هغه آی پي اډرس چینج کړي. ستاسو په موبایل کې چې تاسو څه ګورئ نو هغه بیا د هغې بل ملک نه کتلی کېږي، کوم ملک چې تاسو په وی پی ان کې کولاو کړئ. نو دغه شانته خالي واتس اپ چې دی دا تاسو هم چینج کولی شئ او په هغې باندې خبرې کولی شئ. او دا قانون خاص کر د هغې کسانو دپاره دی کم کسان چې غلطې ویب سایټې ګوري، بل لا چې د دهشتګردۍ کار پې کوي، غلط کارونه کوي، نو د هغې د هغو لپاره چې دی دا قانون جوړ شوی دی. ځکه چې هغه د وی پی ان په ترو باندې غلط کارونه کوي، کم ټلیفون چې به دې باندې کوي نو هم وی پی ان یې ځان ته آن کړی، نو هلته کې هغو ته پته نه لګي چې دا کس زموږ د ملک نه ټلیفون کړی که د بل ملک نه کړی، ځکه آی پي اډرس چې دی هغو چینج کړی. نو د دې د وجې نه هغو په وی پی ان باندې چې دی پابندي لګوله. داسې دنیا شی نور وجې هم د دې دي. نو ځینې کسان وایي چې موږ به واتس اپ چې دی دا به اوس څنګه استعمالوو؟ نو په واتس اپ کې یو داسې اپشن شته چې تاسو هغه په غیر وی پی ان چې دی دا هم استعمالولی شئ. خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل لا د کومو کسانو رشته دار چې په بهر ملکونو کې دي نو هغه به دې ویډیو کې لازم منشن کوئ، بل لا دا ویډیو شیر کوئ چې هغو ته هم ورورسي. موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوو چې په غیر وی پی ان به موږ واتس اپ څنګه استعمالوو. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل واتس اپ کولاو کړی. دغه شان به تاسو خپل واتس اپ کولاو کوئ، له پاسه د ګوټ ته به تاسو ته دا درې ټاکې ښکارېږي. دغه درې ټاکې چې دي دا به تاسو ووایئ. نو تاسو ته به داسې د اپشنونه کولاو شي، نو په دې کې به اخرنی اپشن ووایي سیټینګ. د خپل واتس اپ سیټینګ چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه د خپل واتس اپ سیټینګ کولاو کو نو په دې کې به تاسو ته لاندې ښکارېږي سټوریج اینډ ډیټا. دا چې لیکلی دی کومې ته چې دا نښه شوې ده دغه به د ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ. سټوریج اینډ ډیټا چې لیکلي دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه یې دغه کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي پروکسي. له پاسه نه څلورم نمبر اپشن دی پروکسي چې کومې ته لیکلي ده دا پروکسي چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. زموږ د آن ده ستاسو هغه به داسې اپي، نو دا به ځان سره دغه شانتې آن کوي. چې څنګه یې آن کړه نو لاندې به تاسو د انسي ښکارېږي، دغه انسي به دغه شانتې ووایي. چې وایي واله نو تاسو به پروکسي راوالی په دغه ځای کې به ورکوئ. د پروکسي طریقه راته ښیم چې پروکسي چې ده دا به تاسو د کوم ځای نه رالی. په دغه ځای کې به تاسو خپله پروکسي چې ده هغه به ورکوئ او لاندې به تاسو ته بیا دا شنه دایره ښکارېږي او دا کراس نښه به وي. دغه به ووایي نو ستاسو پروکسي چې ده دا به په دې ځای کې چې ده دا به یو ځای شي. که دغې پروکسي کار نه کوو نو تاسو به بله پروکسي چې ده دا به راوالئ. اکثر ځینې پروکسي چې دا کار نه کوي نو بله پروکسي به وګورئ، بله به وګورئ، خو تاسو به د هغه ځای کې نه قسما قسم پروکسي رالی او په دغه ځای کې چې دی ټرای کوئ به لاندې به تاسو ته ښکارېږي په دغه ځای کې چې کله کنیکټ شوه نو بیا به ستاسو هغه پروکسي چې ده دا به کار کوي. پروکسي د کوم ځای نه راغسته کېږي د هغې لپاره چې دی ویډیو د اخره پر وګورئ د هغې طریقه چې ده دا راته هم ښیم. دغه سیټینګ چې دی دا په واتس اپ کې موجود دی، دا د وی پی ان دپاره موجود دی. چې په کوم ملکونو کې واتس اپ بین دغه ځای کې تاسو پروکسي ورکولی شئ. پروکسي دا دغه ده چې تاسو څنګه پروکسي ورکړه نو د دې سره هم آی پي اډرس چینج کېږي، خو دا خالي د واتس اپ چینج شي. لکه واتس اپ چې دی هغه خالي چینج کړي، ټول موبایل ته چې دی دا نه چینج کېږي. نو ځینې کسان به وایي چې پروکسي به کوم ځای کې ګورو او دا اپشن چې دی دا ډېر مخکې راغلی. ځینې کسانو په دې باندې مخکې هم ویډیوګانې کړې، ځینې په غیر انټرنیټ نه چې دی تاسو هم استعمالولی شئ. په غیر انټرنیټ مطلب دا دی لکه تاسو د خپل ملک انټرنیټ نو د بل ملک انټرنیټ چې دی هغه به تاسو استعمالوئ. خو ډیټا چې دی چې ستاسو په موبایل کې موجود وي، ستاسو د انټرنیټ آی پي اډرس چې دی دا به د دې سره چینج کېږي. نو پروکسي چې دی دا به تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ. په ګوګل کې به سرچ کوئ چې پروکسي سرور لیسټ چې دی ووالو څنګه نو تاسو ته به دنیا شي پروکسیانې چې دی دا به راشي. نو دغه ځای کې به یو پروکسي چې دا به ګورئ. په پاکستان کې چې دی الن سات واتس اپ چې دی هغه چلیږي. نو تاسو په هغه ملکونو کې چې دی ټرای کولی شئ.
چې کومې پروکسي کار کوو نو په هغې باندې تاسو پاکستان ته چې دی تاسو ټلیفون کولی شئ که بیا هم پری پروکسي نه وه نو په پیسو به له دغه پروکسي رالی او د هغې په تور باندې کولی شئ خو چې پروکسي راغلی نو د هغې ملک به رالی چې په کوم ملک کې واتساپ کولی وي داسې نه چې تاسو په سعودي کې اوسېږئ د سعودي پروکسي راولی نو بیا به هم تاسو بهر ملک ته نشئ کولی اوس تاسو په سعودي کې نو د پاکستان به راولی نو د پاکستان نه چې دی هر ملک ته کېږي نو هغه پروکسي چې دا به تاسو له کار کوي خو د سعودي پروکسي چې دا به نه راغلی په کومو ملکونو کې چې واتساپ بین نو د هغه ملکونو پروکسي چې دا به نه راغلی که نه بیا به ستاسو نه ویډیو کال کېږي نه اډیو کال او نه به یو میسیجونه کېږي نو